اول خو زه ستاسو د سوشل میډیا ملګرو د صحافي برادرانو شکریا ادا کوم چې تاسو نن د پریس کانفرنس ته حاضر شولئ. دا پریس کانفرنس د یو غلا د رپورټ حوالې سره دی چې په هغې کې چې کوم دی نو مقامي پولیس د خوازهیل سرکل پولیس ډېره کارکردګي کړې ده. واقعیات داسې دي چې د ریاختر نه مخکې داسې شکایت راتله چې په دې علاقه کې د چارباغ په علاقه کې چې کوم دی نو داسې په دې غرونو کې دا څاروي سریږي او څوک غل دی هغه عادت شوی دی او هغه دا څاروي پټوي. داسې یو کمپلینټ موږ ته راغی، یو غریب غوندې کاکا راغی، د هغه نامه مختیار ولد ګلفور سکنا سالنډه. هغه دا رپورټ وکړو چې یاره زما نه 4 څاروي پټ شوي چې په هغې کې 2 غویان دي او 2 پکې غواګانې دي. هغه له موږ FIR لاج کوو، د هغه په FIR باندې چې کوم دی نو هغه موږ رپورټ کوو. په هغه رپورټ باندې جناب DPO صاحب ضلع سوات دلاور بنګر صاحب یو خصوصي ټیم جوړ کو. هغه ټیم نگرانی چې کوم دی نو SP صاحب اپر سوات جناب درویش خان کولا، قیادت SDPO خواجه محمد اجاز او ما سره په دې ټیم کې چې کوم دی نو SHO چارباغ محمد ایاز خان، SHO خواجه عمر رحیم خان، SHO علي باچا خان او دیگر انویسټیګیشن سټاف شامل وو. دې ټیم ډېر محنت وکړو او اخره کې مونږه چې کوم دی نو یو غل ټریس کړ چې د هغه نامه ده محمد ارشد ولد ګلمشیر سکنا فتح پور سر. دا یو بین الاضلاعي چور دی، سارق مویشان دی، بلا شغلاګانې د کړي دي. دا په مټه تاڼه کې په ده باندې FIR شوی دی، په خوازهیله تاڼه کې په ده باندې FIR شوی دی، په هغې کې هم ریکوري شوې ده. دی چې کله مونږ ټریس کړو نو د ګرفتارۍ دپاره مونږ چاپې شروع کړلې. چې کله د باندې مونږ چاپه ولګوله نو د سره مونږ 3 بچړې چې کوم دی نو دا مونږ ریکور کړلې. هغه 3 خیچې ورته ویلی شي بچړې، هغه چې کوم دی نو د هغې قیمت لګبګ تقریبا 2 لک روپۍ جوړېده. سر انټاروګیشن باندې د انکشافات وکړو چې یاره دا ما د بنګورې پیزاګټ نه راپټ کړي. نو د هغې هغه مدعي سره مونږ رابطه وکړله او هغه مدعي مونږ راطلب کړی دی دلته په تاڼه کې ناست دی. مزید چې کله دی مونږ انټاروګیټ کوو نو دی په انټاروګیشن باندې د سالنډې هغه څاروي هم د پټ کړي. نو د ده نه مونږ چې کوم دی نو یو میخه ریکور کړله، یو متحقه غوا ریکور کړله کومه چې کوم د پټ کړې وه، او 2 څاروي د خرڅ کړي د اختر نه مخکې چې د هغې قیمت 1,30,000 روپۍ دی. هغه روپۍ مونږ ریکور کړلې او دا ستاسو د وړاندې دي. مزید د ده نه چې کوم دی نو تفتیش شروع دی. مزید که څه انکشافات شو موږ تاسو سره شیر کوو. بهترین کارکردګۍ باندې جناب DPO صاحب چې کوم دی نو ټول ټیم ته شاباسي هم وویې، نقد انعامات هم ورته ورکړل او تعریفي اسناد هم ورته ورکړل. تھینک یو.